د بېنظیرې د روپو نوي معلومات د سره شیر کوم نوی اپډیټ چې دی هغه په هغې کې راغلی دی. نو دا معلومات ستاسو د ټول لپاره دي، که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي. کم کسان چې روپۍ راخلي د هغو لپاره دا معلومات چې دي دا لازم دي. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي، داسې نه چې هغه لاړ شي او د هغو وخت او په کرانه چې کوم روپۍ لګېدلې دغه روپۍ چې دی دا ځای شي. دا معلومات د هغه کسان دپاره دي چې کومو کسانو ته روپۍ میلاویږي. بل دا ویډیو تاسو پوره نه ګورئ نو ډېر کسان داسې وایي زموږ کارډونه چې دي دا بلاک شو موږ ته روپۍ میلاو نه شوې پلانی چله پلانی نه. چې تاسو ویډیوګان د وخت نه کتلی وی که نه تاسو ته به دا مشکل چې دا به نه راتله، ځکه ما به تاسو ته چې په ټایم باندې تاسو خپل اندراج کوئ. نو چې اندراج ونه وکړه د هغې د وجې نه د ځینې کسانو خو مالي حیثیت برابر شوی، مالي حیثیت چې د کومو کسانو برابر شوی دی نو هغو ته به دا روپۍ نه میلاویږي. که تاسو لاړ شئ خو روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. په هغه سټیټس باندې ما ویډیو کړي ده خو بار ځینې کسان یې رالیږي وایي په دې سټیټس باندې دا څه لیکلي دي، د دې مطلب څه دی؟ موږ ته خو چې روپۍ راواخله بیا لاندې لیکلي دي چې په دې وخت کې چې دی تاسو ته به نه میلاویږي او دوباره اندراج به وکړئ. نو په دې باندې موږ ویډیوګانې جوړ کړي په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا سرچ کوئ زموږ د یوټیوب چینل ورته راشئ، هغه زموږ یو د یوټیوب چینل دی په هغې کې موږ دغه معلومات چې دی اپلوډ کوو. د فیسبوک پیجونه زموږ دوه درې دي نو اکثر موږ یو ته اپلوډ کوو بل ته اپلوډ کوو. هلته کې دغه تاسو چې دی دا کتی شئ هغه معلومات به تاسو ته په ټایم سره چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي. اوس پکې نوی اپډیټ راغلی د هغې کسانو لپاره چې کومو کسانو ته دا روپۍ میلاویږي، که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي. زاړه کسان هغه چې دوباره اندراج یې کړی او د دې پروګرام دپاره اهل شوي دي نو هغو ته به میلاویږي. هغو ته د 15 کال نه چې دی دغه روپۍ میلاویږي ځکه چې هغه غریبانان دي نو هغو له یې ورکوي. خو د کومو چې مالي حیثیت برابرېږي نو هغه د دې پروګرام نه چې دی هغه وکاږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي هغه د دې پروګرام دپاره اهل شوي دي. په تېر شوي قسط کې هغه اهل وو او هغو خپلې روپۍ چې دي دا نه دي راغستي. نو دا راته ما په څو ویډیوګانو کې وي چې روپۍ تاسو له کور ته چې دی دا څوک نه راوړي. که تاسو وایئ چې موږ له به کور ته دا روپۍ راوړي نو کور ته ګوره تاسو له دا روپۍ څوک نه راوړي، تاسو به ځئ او خپلې روپۍ چې دی دا به راخلئ نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي. ځینې کسان وایي رشي وایي په کیمپ سیټ کې چې دی رشي نو د رش د وجې نه ځینې کسان زنانه چې دی دا نه لګي. نو رش خو به چې کوم ځای کې روپۍ میلاویږي خو تاسو ته حکومت چې دی د دې نوي اپډیټ په تھرو باندې بیا اسانه کړه تاسو اوس خپلې روپۍ چې دی دا راغسته شئ. دا نوی اپډیټ او نوي معلومات چې دي دا دي چې کیمپ سیټ چې دی هغه اوس ختم شو. نن زه دا ویډیو جوړوم دا جمعې ورځ ده، هفته اتوار چې دی د دې چوټۍ او د پیر د ورځې نه د هغو وینا ده چې کیمپ سیټ چې دی دا موږ په دې باندې ختمو. هغه ضلعو کې ختمه چې په کومه مسله ده چې مسله ده د هغې د وجې نه هغو دغه کیمپ سیټ چې دی هغه اوس ختموي. کیمپ سیټ په دې باندې ختموي چې هغه کسان دي هغه احتجاج کوي چې کوم کسان نیولی شي دي غوا شوي پکې وایي دي داسې خبر راغلی ده. مونږ خو ته داسې نه خو د هغو له طرفه چې کوم معلومات راغلي دي هغه کسان پکې غوا شوي دي نو د هغې د وجې نه هغه اوس وایي چې کیمپ سیټ چې دی دا موږ ختموو دا به تاسو ته په دوکانونو کې میلاویږي. نو کوم چې نوي کسان دي او هغو ته په روپو راغستو کې مشکل وه نو اوس په دوکانونو کې میلاویږي. نو که ستاسو رشته دار څوک د هغه سره د هغې هغه ماشیني نو په هغه ماشین باندې تاسو خپلې روپۍ چې دی ښه په اسانو سره راغستی شئ. نو نوي کسان دي لاړ چې هغه هم خپلې روپۍ راواخلي او زاړه کسان چې دي هغه هم د پیر د ورځې نه چې دی په دوکانونو کې به دا قسط تاسو ته میلاویږي او کیمپ سیټ چې دی هغه ختم شو.